السلام علیکم. زه دا وخت موجود یم د مټې په علاقه د سوات مټې په علاقه باندې. زه تاسو د یو داسې ډاکټر سره میله وهل غواړم چې هغه خاص کر د انګلینډ نه د دې عوام د خدمت لپاره راغلی دی. راځئ چې هغه ډاکټر سره څه خبرې د دې عوامو په باره کې وکړو. دا د سکندر انفارمري میډیکل سینټر دی. راځئ چې تاسو د هغه ډاکټر سره میله وکړم. تاسو ته اوس بهر ما دا خبره وکړه چې زه تاسو د هغه ډاکټر صاحب سره میله وهل غواړم کوم چې د دې لرې نه ستاسو د خدمت لپاره راغلی دی. راځئ چې د ډاکټر صاحب سره یو څو خبرې وکړو او هغه تاسو ته پخپله ووایي چې تاسو څه خدمت کول غواړي او څومره وخت به دلته کېږي چې د دې نه فایده واخلو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب دا وایي تاسو دومره ښکلی ملک د هغه ځای نه تاسو راغلی دلته کې سوات ته د مټې په علاقه باندې د دې عوامو خدمت کولو لپاره تاسو راغلی او تاسو ته د دوبۍ نه د سعودي نه ډېر غټ غټ اپرونه راغلي دي خو تاسو هغه ټوکرا وکړو او د دې سوات ته راغلئ. نو دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ شاهان خان ډېره مننه. بېشک چې انګلینډ ښکلی ځای دی خو سوات د هغې نه هم ډېر ښکلی دی او د دې عوام ډېر ښه عوام دي او زما غوښتل چې زه د خپلو عوامو خدمت وکړم او د دې لپاره زه راغلی یم او د ځان سره مې مشینري راوړې ده او کوشش مې دا وي چې دلته کې کم خلکو ته سهولیات د هغو لپاره چې دوی لرې لرې ځي لکه نیمګوره یا پېښور یا اسلام آباد کې ځي نو زما کوشش به دا وي چې هغو ته دا سهولیات موږ دلته کې مهیا کړو. ټیک دی ډاکټر صاحب. تاسو چې د انګلینډ نه راغلي او کومه مشینري تاسو راوړې ده هغه به تاسو زموږ عوامو ته ښوی شئ؟ بلکل موږ به تاسو بوځو د هغې وزټ به تاسو وکړو او تاسو به یې ویې او تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ او سبق له کوم ځای ویلی دی؟ زه خو شاهان خان زه خو د پیر کلي اوسېدونکی یم او سبق مې شروع مې دلته کې ویلی دی او ایم بي بي ایس مې چې دی هغه د ایوب میډیکل کالج نه کړی دی. هغې نه پس بیا تللی وم انګلینډ ته او تېر 12 کاله په انګلینډ کې سپیشلایزیشن مې کړی دی په دغه کې د معدې سپیشلیسټ یم. د هغې سره سره د جګر او د کولمو د هغې هم چې کوم بیماریان دي د هغو هم علاج موږ کوو. دا و ډاکټر خورشید علي خان د پیر کلي اوسېدونکی دی د سوات د مټې د علاقې او په سکندر میډیکل سینټر کې ناستي. راځئ چې تاسو ته د دې د کومه مشینري چې دې د انګلینډ نه د ځان سره راولې ده او د هغې ویزټ تاسو سره وکړو. دا هغه مشینري ده د کومې کې چې ډاکټر صاحب د ځان سره راوړې ده او دا ډیره ګرانه مشینري ده خو ډاکټر صاحب وایي چې زه د خپل عوام دپاره څه کول غواړم نو هغه دا مشینري دلته کې د خلکو ته اویلیبل کړه. د کم ډاکټرانو دپاره چې به موږ پېښور ته اسلام آباد ته کراچۍ ته تلو هغه ډاکټر صاحب موږ ته نن په مټه سکندر میډیکل سینټر کې موجود دی. نو راځئ چې د ده نه بھرپور فایده اوچته کړو. ډیره د خوشحالۍ خبره دا ده چې ډاکټر صاحب راغلی په چوټۍ دی خو هر سړی چې په چوټۍ د کم ملک نه هم راشي نو هغه وایي چې ما په کور کې ریسټ وکړئ ارام مې وکړئ خو ډاکټر صاحب وایي چې نه ما د خپل قوم خدمت وکړی. نو د ډاکټر صاحب 2 هفتې چوټي پاتې ده او چې د دې نه موږ بھرپور فایده واخلو. کیمرامین توقیر سره شاهان خان له اجازت راکوي. د الله په امان.